کتاب کې را نقل کوي حضرت سیدنا سلیمان علیه السلام د دې یو تختو یو قول داسې ده چې په دې کې زر کرسۍ لګېدلې یو قول داسې ده چې په دې کې 4,000 کرسۍ لګېدلې بعض په دې کې VIP سیټان وو چې په دې کې بله ده سره د خپل وزیر اسیب بن برخیا او نور د مملکت مشیران خلک دا به پکې ناست او دا نور چې کوم دی په دې کې به په انسانانو کې هغه ده ته ورنږدې خلک دا ناست او دغه رقم به د ده سره جنیات ول د ده سره به دیبان ول دغ تخت به په نیمه ورځ کې دومره سفر کاوه لکه فیادل چې سړی 1 میاشت سفر کوي او په پوره ورځ کې به د دومره سفر کاوه لکه یو تیز سړی سي 2 میاشتې سفر وکړي د سلیمان علیه السلام دغه جهاز دغه د تخت دا به دومره غټ سفر کاوه او الله رب العزت انبیاو ته عجائب وښکاره کول یو وخت کې داسې وسول چې حضرت سلیمان علیه السلام په یو ځای کې روان ده د ده سره دا لاندې خوم پوج روان ده وادي النمله یا په خپله باندې د مژیتنو یوه سوړه تفسیر لیکي روح البیان چې یو ګوډ میژیتون و یا ګوډه میژیتونه وه ښځه میژیتونه وه دا د دې ټول ښارغلي د میژیتنو دا بادشاه و ده چې کله د سلیمان علیه السلام دا فوج ولید او را روان و دا خپل قوم باندې آواز وکړو یا ایها النملو ادخلوا مساکنکم لا یحتملنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون ای مژیتنو دا غار ته ننوځئ غار ته سلیمان علیه السلام او د ده فوج د ده لشکر د بېخبرتیا په وجه باندې تاسې په پښو کې چختار نه کې موږ په پښتو کې ورته یایو سلیمان علیه السلام ته دا دوه خبرو ډېر خوند ول یو دا خبره چې ده ورته وویل چې دا چې تاسې تر پښو لاندې کوي دا قصدن نه ده بلکې د بېخبرۍ د وجې نه یې تاسې تر پښو لاندې کېږئ دوم سلیمان علیه السلام ته د ده دا خیرخواهي خوند ورکړو چې په تا کې دومره خیرخواهي ده نو سلیمان علیه السلام او میژیتون یو لوی مجلس سره کړی ده عمر هم سوري ده خوراک مو سوري ده څو وارې لنګېږئ د ورځې د تاسې مشر څه کار کوي او د تا دا سر ولې دومره غوټ ده دا ملا دې ولې دومره نری ده او لاندې ورونونه ده د تاسې کوم کوناټي دي دا ولې ډېر غوټ دي پښې دې ولې شپاږ دي او دا تاسې خپله رابطه سره کوي ټیلیګراف لکه دا د موږ سیګنل دا په سر باندې چې 2 ویښتان دي دا د چیش دپاره دا د موږ د رابطې دپاره دي دا یو ډېر لوی اوږد مجلس ده چې د سلیمان علیه السلام او د دې مژیتانه په مابین کې کوم مجلس سوی خو د دې بحث سره موافق ځای هغه خالي صرف یې درته ښیم د دې مژیتانه خیرخواهي الله تعالی ته دومره محبوبه سوله چې په نورو کتابو کې نه بلکې هغه کتاب چې د ټولو کتابو سردار ده چې هغه قرآن عظیم الشان په هغه کې الله تعالی باقاعده یو صورت د هغه مژیتانه په نامه باندې راوړ سورة النمل د هغه نوم ده اوس کتابونه لیکي چې یو میژیتون خیرخواه سي په خپلو میژیتنو باندې خیرخواهي وکوي الله تعالی ته دومره محبوب سي چې الله تعالی په خپل قرآن کې د هغه په نامه باندې باقاعده یو صورت راوړي نو چې په انسان کې خیرخواهي د دې انسان به هغه کوم مقام